اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما د کوهاټ غیرو پښتنو ورونو خویندو میندو مشرانو امزولو کشرانو د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو څنګه چې تاسو ته پته ده د کم واقعیات چې په پاکستان کې شوي او په فیډرل حکومت باندې په عمران خان باندې چې کم زمونږ ستر مشر دی او د دې ملک الیکټډ پرایم منسټر هغه واقعیت تاسو کتلی ده کومه طریقه باندې حکومت ختم کړی شو، یو ریجیم چینج مسله وه او د بهر نه وه د یو اس حوالې سره وه. نو هغې حوالې سره چې کوم تاسو قوم د عمران خان په اواز باندې اواز پورته کړی دی نو ټول ته پته ده چې هغه ټول پاکستانیان د عمران خان سره ولاړ دي او د هغه په اواز باندې لبیک کړی دی. دا اواز هغه د خپل ذات دپاره نه د پاکستان د خود مختارۍ دپاره او را روان نسل ازادۍ دپاره هغه د اواز پورته کړی. نو دا یو جنگ دی، دا د عمران خان یوازې جنگ نه دی، د پاکستان جنگ دی. نو ټول چې کومې جلسې کېږي او کوم کالز وشي او په هغې باندې کوم احتجاج کېږي نو هغه خیبر پښتونخوا نه همیشه دپاره لیډ اخیستی شوی دی. زه دا امید لرم د خپل د کوهاټ د غیور پاکستانیانو نه چې هغه به په 17 تاریخ باندې کومه جلسه ده په کوهاټ کې په هغې کې بھرپور شرکت کوئ او ښایي به چې د کوهاټ خلک د کوهاټ ضلعې خلک د کوهاټ ډویژن خلک چې دی هغه د عمران خان سره ولاړ دی ولاړ دی ورسره انشاءالله مخکې به ورسره مودرېږي. نو زه به ټول به انشاءالله په یو اواز راوځئ او ښه بهترینه غټه جلسه به کوو او پاکستان کې به دا ښایو چې د کوهاټ جلسه د ټول نه غټه وه. انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې ستاسو دا جدوجہد به رنګ راوړي او په دې ملک کې به واپس آزاد حکومت راځي او آزاد خارجه پالیسي به او اسلامي فلاحي ریاست د کم مقصد دپاره چې دا ملک جوړ شوی قائد اعظم حاصل کړی او انشاءالله هغه به حاصلو ټول په شریکه باندې په یو مضبوطوالي باندې. نو انشاءالله ټول به راوځئ او په دې جلسه کې به شرکت کوئ. مهرباني خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. پاکستان زنده باد.